چې د شیطان حربي دي وای نوح علیه السلام کشته چې کله ډکه شوه یو بابا پکې ناستو ځان له یوازې ناستو خو د نوح علیه السلام کشته دا وه چې جوړه جوړه به ورختل جوړه جوړه تاسو ټولو دا واقعې اورېدلې وای نوح علیه السلام وی چې دا بابا یوازې ناست دی ابې ورسره نشته دا ولې دی ولې جوړه نه دی نوح علیه السلام ول راغی وی بابا دا سره ابې څه شوه او جواب کې ورته وی ما ته د ابې ضرورت نشته دی ورته حیران دی چې دا کشته خو ما جوړه کړې دی دپاره دا د نور نسل د بقا دپاره دې ته جوړه جوړه خېجوم ستا جوړه څه شوه ستا ابې څه شوه دی ورته جواب کې وایي ما ته د ابې ضرورت ځکه نشته چې ته خو شیطان یم ابلیس یم بس چې دا اواز یې وکړ ټول پرې راغونډ شو کشتۍ والا کې مړه دومره غیرت او قسم دی ټول پرې راغونډ شو تپوس دې کوي کشتۍ ته څنګه راکړې وایي ته خو ډېر لوی ارامي که نه ته خو یو فاسق او زندیق یې ته کشتۍ ته څنګه راختلې دا تپوس دې کوي هغه ورته وایي بس د ځان د بچو دپاره نوح علیه السلام دا دغه به راځي ما په تقدیر کې کتلي دي ټوله دنیا به ختمیږي مګر هغه کسان به باقي پاتې کېږي کوم چې د نوح علیه السلام کشتۍ ته وختل ما دا تقدیر کې بره اسمانونو کې کتلي نوح علیه السلام ورته وی شیطانه پرېږدم دی خو تا نه یو تپوس کوم ډېره توجه غواړم ستاسو دا ستاسو دپاره ډېره مفیده ده وایي دا راته ووایه چې ته بندگان ابن آدم د ټولو نه زیات په څه باندې دوکه کې دا تپوس سلیمان علیه السلام وکړی سلیمان علیه السلام یو پیرا دا فسادونه ډېر زیات شو قتل وشو سلیمان علیه السلام عکس ته ووایي دا ولې وایي یاره چې زما له پکې څه دخل نو بس شیطان راته وسوسه واچوله نو موږ دا وایو الله دې معافي دویمه چې تا ته شیطان وسوسه واچوله ته ورغلې تا سره خپل نفس نوسه عقل دې نه لرسه وایي شیطان راته و سلیمان علیه السلام یې غوسه کړ وایي راځئ چې ځو شیطان پسې دا خنزیر روانې دا زندیق روانې کوي دا د جناتو په ټول هر څه باندې حکومت تپوس یې وکړه وړو شیطانانو نه ورته وایي چې د سمندر د پاسه تخت اچولی دی او ناست دی نور خنزیران او زنادقه هم ورسره ناست شیطانان یې یادوي وایي ښه په دې غوسه شو ورپسې راغې د سمندر د پاسه منډې والې چې څنګه سمندر ته نږدې شه شیطان ولید د سلیمان علیه السلام غوسه دی چې تاسو چل را سره ونکړي په منډه منډه وله غاړې له راغې حضرت تاسو زما دربار ته ولې ورته وایي روانې دې شروع کړې ډېر زیات خنزیره وي زما په قوم کې د ډېر فساد جوړ کړی دی دی ورته حضرت فساد زه چېرته فساد کولی شم جي فساد خو ستا د امت فسادیان دی وایي زه خو صرف معمولي غوندې عمل کوم نور ټول فسادونه دی کوي وایي څنګه په داسې کار وکړو یو حلوایي دوکان ته یې بوتم کوم دی کې چې دا شیره پخېږي د بکرۍ والا ته پته وي د هغې نه یو د هغه بکرۍ دا شیرې نه ګوته لغې کړه په دیوال باندې راکړه وایي جی بس زما صرف اور صرف دومره کار دی بس نور ته تماشه کوه سلیمان علیه السلام ورته یو سیټ ته کېناسته شیطان هغه شیره کې ګوته لمده کړې وه په دیوال باندې راکړې وه داسې اوس دا شیطان هم ورته دې خوا ناستې تماشه کوي سلیمان علیه السلام هم ورته ناستې تماشه کوي اوس دغه حلوایي کس دی دله ګاګ بلا شي ولاړ دی نو چېرته دغه شیرې له به چېرته ماشې مچ راغلي هغه مچ پسې چرمخکۍ راغلې ده چې چرمخکۍ راغلې ده دیوال به مینو هغه په کړي کې را پرېوتې ده چې کړي کې را پرېوتې ده حلوایي سره یوه پیشو وه هغې کړي ته دانګلي دي چرمخکۍ یې نیوله چې هغې کړي ته دانګلي و ده سره ګاګ دی هغه ګاګ سره یو کس کې سپی و سپي چې پیشو ولیده ور ویې دانګل هغه هم کړي ته ور دانګل کړی یې په هغه حلوایي باندې راواړو چې کړی یې پرې راواړو بس حلوایي غوسه شوه سپي یې په دغه باندې وو سر یې دي وو به د سپي مالک غوسه شي چې هغه شوه جي د یو طرف نه لس مړي شو د بل طرف نه لس مړي شو وایي چې بس دا تاسو ولیدل زما صرف ګوته راښکلي نور کار د دې دی خو بیا ورته شیطان یو نصیحت هم کوي دا دوه نصیحتونه انبیاو ته کړي دي درې دا ډېر مفید دي د انسان لپاره په وره یو سلیمان علیه السلام ته نصیحت کړی دی وایي حضرت ته زما دربار ته راغلی د دې په مقابله کې تا ته یو دغه ښیم یو شی ښیم
چې هغه د خپل امت د هغې نه وساته رب د ټولو نه زیات په دې باندې ډېر غوسه کېږي وایي دا څه شی دی ټول توجه کې دې خبرې ته الله دې معافي وکړي دا برایي زموږ په معاشره کې ډېره عامه ده وایي څه شی دی داسې چې الله پرې ډېر غوسه کېږي شیطان ورته وایي کله چې الک د الک سره بدفعلي کوي او جینۍ د جینۍ سره بدفعلي کوي وایي رب دومره په قهر کې راشي چې هغه عرش داسې د غوسې نه خوځي وایي کومو پرښتو چې عرش نیولي هغه معمولي پرښتې نه دي هغه دومره غټې پرښتې دي چې د هغې د پوندې نه روان شي او د کټې ګوتې ته یې رسې عربي اس چې 1500 کاله مزل وکړي د پوندې نه ګوتې ته نه رسي دا د هغې خوا ده د هغه پرښتې نو پرښته به څومره غټه وي دې پرښتې بلا پرښتو عرش نیولي او عرش خوځي او دغه پرښتې ورته خیرې کوي خدای دې هلاک کړي هغه کس چې دا رب نو د عرش کم وخت کې خوځي کم وخت کې چې الک د الک سره بدفعلي کوي او جینۍ د جینۍ سره بدفعلي کوي الله دې معافي وکړي زموږ په دې اډه کې دلته چې کوم دی نو لواطت خانې جوړې دي ایمان ولا پکې نشته کشتم نو قسم دې بر نه زموږ کار ته خرابوي یو ایمان ولا ورپاسې ورم شي د بره نه اډر راشي که ځانم روغ خوښي وایي د دې پاکو شریفو خلکو نه وړی دغه شریف دي زموږ په معاشره کې جي لواطت خانې شروع چالو دې فترس نو قسم دې رب نه غوسه کېږي عذاب به نه راځي په موتا باندې سپیکر به په جومات کې نه بندېږي قسم دې دا وګوره چې عذاب دې په موتا باندې ګورې خبره مې دې پورې کوله وایي رب د ټولو نه زیات په دې باندې ډېر غوسه کېږي شیطان ورته وایي دا زما د طرف نه نصیحت وګڼه خپل امت ته بچ کړه دا یو نصیحت یې کړی دویم نوح علیه السلام چې هغه بوډا پرېښی و په کشتۍ کې هغه شیطان چې د بوډا په شکل کې د نوح علیه السلام په کشتۍ کې ناست و ورته وایي ما د کشتۍ نه مه بار کوه تا ته یو عمل دوښیمه چې هغې باندې بنده زه ډېر زیات نیسم هغه عمل څه شی دی چې هغې نه خپل امت وساته گویا چې فقط فاز فوزا عظیمه ستا امت به کامیابي